د استرالیا ټیم ولې ګریټ ټیم یادېږي؟ تر اوسه پورې استرالیا دومره ډېرې ورلډ کپ ولې ګټلي دي؟ د هغوی مایند سیټ او د هغوی چې کوم کانفیډنس لیول دی هغه در سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم. اوس یو څو ورځې مخکې د استرالیا د اوډیای کپتان پیټ کامنز یو انټرویو و چې په هغې کې هغه نه تپوس وشو چې د T20 ورلډ کپ را روان چې کوم T20 ورلډ کپ دی هغې کې به کوم ټیمان سیمی فاینل له کوالیفای کېږي. پیټ کامنز ورله وویل چې ډیفینټلی یو خو به استرالیا کوالیفای کېږي او درې چې نور کوم ټیمان کوالیفای کېږي آی ډونټ کیر، مطلب اس طرح دما کار نشته خو ډیفینټلی یو به استرالیا کوالیفای کېږي. اور چونکې پیټ کامنز د 2023 اوډیای ورلډ کپ چې کوم دی استرالیا دپاره ګټلی دی خو دی د T20 کپتان نه دی جي. دې ورلډ کپ دپاره د استرالیا میچل مارش چې کوم دی هغه کپتان دی، دی خپله کپتان هم نه دی. که چېرې دا ورلډ کپ د مطلب یو کلاړي د انډیا او هغه ګټلی وی به د درې وړو فارمیټو کې کپتان و. که د پاکستان یو کلاړي ورلډ کپ وګټلو به څو کاله کپتان وي، کپتانۍ نه بیا څوک نشي لرې کولی. ادی کانفیډنس لیول وګورئ، ادی چې کم ذهن سازي شوی د هغه وګورئ او دی څومره پازیټیو دی یو بل سره، نیګیټیویټي دی کې بیخي شته نه، ځکه دی دومره په اسانه باندې غټ نه غټ میچ چې کوم دی الله پاک دی له بری ورکړي او غټ نه غټ میچ دی یو ګټي جي. بل د مارکس ټوینس حوالې سره به دله زه خبر وکړم جي. مارکس ټوینس ته په دې کال کې استرالیا له طرفې سنټرل کانټریکټ نه دی میلاو. سنټرل کانټریکټ هغه کانټریکټ وي چې د هغې په بیس باندې هره میاشت کې لړي له تنخواه میلاویږي. که میچ وي او که نه وي په کور به ناست خو دله به د بورډ د طرفې تنخواه میلاویږي. دا ځل چې دی کوم مارکس ټوینس دی هغه له سنټرل کانټریکټ د استرالیا له طرفې نه دی میلاو او ده په انټرویو کې وي چې زه خوشحال یم چې ما له دا سنټرل کانټریکټ میلاو نه شو، ځکه زما په ځای به یو نوجوان کې لړي دغه سنټرل کانټریکټ میلاوي جي. بیا په آی پی ایل کې د ډېر زبردست بیټینګ وکړو، تقریبا یو میچ کې سینچري ووهله د چینای سوپر کنګ خلاف چې خپل ټیم دپاره هغه میچ وګټلو. هغې دوران د نه انټرویو کې تپوس وشو جي د سنټرل کانټریکټ حوالې سره ده ول هماغه خبره وکړه چې زه پرې خوشحاله یم او په T20 ورلډ کپ کې که زما نوم رانغو په هغې زه نه خفه کېږم. په T20 ورلډ کپ کې استرالیا زه په خپل سکواډ کې ور وانه چولم زه نه خفه کېږم، ځکه زما په ځای به یو ینګسټر له چانس میلاو شي، زما په ځای به یو نوجوان کلاړي چې کوم دی استرالیا کرکټ بورډ سلیکټ کړي. خو بیا ګورئ نیتونو پورې خبره جي. ټیک هفته پس د استرالیا سکواډ اناونس شو، عمده مارکس ټوینس چې سنټرل کانټریکټ ولا هم استرالیا نو ورکړی، عمده مارکس ټوینس چې کوم دی په سکواډ کې د نوم راغو او دی په سکواډ کې شامل شو جي. دا خو د مارکس ټوینس د دغه له وګوره جي پوینټ ده. بل جیک فریسر چې کوم دی دا یو ډېر نوې مطلب ښه کلاړي دی، نوجوان کلاړي دی، راتلونکی چې کوم فیوچر سټار وي ابه دی وي جیک فریسر په ځای. جیک فریسر دی به ډیوډ وارنر په ځای د استرالیا اوپننګ کوي، دا فیوچر سټار د استرالیا د باندې اوس نه استرالیا کرکټ بورډ تیاری روانه کړې ده. خو دی په دغه کې نه دی سلیکټ شوی. په آی پی ایل کې د ډېر زبردست پرفارمنس وکړو، څو میچونو کې کنسسټنټلی زبردست بیټینګ وکړو او های سټرایک ریټ سره، خو بیا هم د نوم په سکواډ کې رانغو. د نه انټرویو کې تپوس وشو چې ستا نوم خو سکواډ کې رانغو، ته خو یو بهترین کلاړي. ده ورله وویل چې نه زما وخت لا نه دی چې کوم سکواډ استرالیا کرکټ بورډ سلیکټ کړی اوس دغه کلاړیانو وخت دی او زما وخت کې لا ټایم شته دی، زما وخت په راځي، زما فیوچر دی، زه په فیوچر باندې فوکس ساتم. که چېرې دا بل کلاړي وي تاسو خپله سوچ وکئ، پاکستاني کلاړي وي یا بنګلادیشي وي، د ایشین کنټري کلاړي وي او هغه دومره ښه پرفارمنس کړی او د هغه نوم سکواډ کې نه وی راغلی، هغه بس یو حل شروع کړی او دلته دی وګوره یو بل سره پازیټیو نیګیټیو بیان دی اړوکی نه، ړونه یو بل له صفا دي او دی پوینټ چې کوم دی چې کوم په ذهن سازي شوې ده، دی چې کوم کانفیډنس لیول دی بهترین دی جي. په دې وجه باندې دی په هر ټورنامنټ کې کامیابیږي، سیمی فاینل وګټي جي، فاینل هم وګټي، څومره ورلډ کپ ټرافیانې دی ګټلي دي، څومره ټرافیانې دی سره د ورلډ کپ 2007 2003 1999 سو کنسسټنټلی 3 ورلډ کپ خدای په مخه ګټلي دي. نو زبردست ټیم دی، په وجه دا ده چې کانفیډنس لیول ډېر های دی، یو بل سره مطلب بغض او کینه نه ساتي. نو دا استرالیا حوالې سره اپډیټ شو. ډېره زیاته مننه جي، والسلام.